الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة التوبہ یولسم سپارہ او 103 نمبر آیاتی مبارکہ. دے آیاتونو د شان نزول پبارکی روایاتو کی راغلی دی چی کم لس کسان د غزوہ تبوک نا پاتی شویو خم مخلصین کسانو نو آغے کی اوو کسانو بیا دسی کار اکو چرال او خپل زانون پستنو پوری اتڑل او اللہ تے توبہ استلوی مونگ با آغی پوری تڑلیو چی سوم اللہ توبہ ند قبول کری. نو رب العالمین دا آغی دا ازادولو حکم راولے گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چی ما توبہ قبول کری دا او دی پرانزا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا پخپل لاسن مبارکو سر پرانستل. نو دوی چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانستل نو دی د شکری پتور باندی خپل ټول مالونا د صدقی د پارا پیش کرل. ویدا ټول مونگ صدقه کو د شکری پتور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائل وی ماتا د مال اغستلو حکم نشت دے نو زدا سے مال نشم اغستلے. نو دا آیات مبارکہ را نازل شو خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم چی واخلا دا مالونو دا دوینا صدقہ چی پاک شدوی او برکت راشی دوی لرا پاک کا یعنی مالونو نیتد صدقی پتوگ باندی واخلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حکم شو چی دریم حصہ مالتی نوالا او پا اغی باندی دلالت کئی لفظ دا من خوز من اموالہم والا دا مالونو دا دوینا طول تینا مالا من اموالہم دا دی دا مالونو نا بازی والا دا دی مالونو نا والا طول مالا. نو دا من پا دی خبر دلالت کی چی طول نا بازی دریم حصتنا والا صدقتن صدقتنا والا. نو دا تنا والا تطہرہم و تزکیہم چی تا پاک اگر زیدوی لرا تطہرہم چی تا پاک اگر زیدوی لرا و تزکیہم او زیاد برکتی کی دوی لرا بہا پا سبب دا مالونو دا دوی باندی یعنی پاک بمشی او پا مالونو کے بای برکت ہم پیداش. ذہن تدا سوال رازی چی دا تطہرہم مانہم پاکی دا او دا تزکیہم مانہم پاکی دا نو دے کے سفرق دے. نو علماء وائی تطہرہم نمراد پاکی دا دا گناہونو نا چی پاک کی تدوی دا گناہونو نا یا دا محبت دا مال نئی پاک او دا تزکیہم نمراد زیادت دا نیکو دے چی پاکی کی یعنی اللہ نیکی سیوا کی او مرتبی اللہ اوچتی کی. یا دا تطہرہم نمراد پاکی دا او دا تزکیہم چی دے دا مبالغہ دا
نو تطهرهم چې ته پاک وګرځئ دوی لره وتزکیهم او چې زیات برکتی کی دوی لره بحاس په سبب د دې مالونو د دوی چې ته تینا مالونه والی درېمه حصه نو په دې سره به دوی پاک شي. ذهن ته دا سوال راځي چې دی کله توبه وویستله نو په توبې سره دوی پاک نشو. نو الله وی تطهرهم چې الله یې توبه قبول کړله او پاک شو کنه نو بیا الله وی مال تینا صدقت واله درېمه حصه چې دوی پاک شي. نو دی خو په توبې سره پاک شوي نه دي. علما وایي جواب دا دی چې اگر چې په توبې سره ګناه معاف شي خو بیا هم د هغې ګناه هغه ظلمت او نحوست باقي وي، هغه سپیرتوب باقي وي. لکه د دې مثال داسې دی چې یو سړی کپړی او په کپړه باندې پلیتی ولګي نو خلک هغه پلیتی په اوبو سره وینځي. نو اگر چې هغه پلیتی په اوبو سره لاړله خو د پلیتی هغه رنګ او هغه اثر لا بیا هم په دې کپړو باندې باقي وي. وینه پې ولګي ته یې ووینځي خو بیا هم لږ سوروالی باقي. نو په صدقې سره الله ورته وایي په توبې سره مې پاک کړل خو بیا هم هغه ظلمت او نحوست د ګناه پروت دی نو چې صدقه ورکي نو هغه اثر به هم ختم شي. نو ځکه وایي تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم او دعا کوه دوی ته دعا ورته وکړه. چې احادیث مبارکو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بچا صدقه راوړله نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه ده چې دی ته به دعا کوله او دعا به ورته په لفظ د صلات سره کوله. لکه وی به اللهم صل علی آل فلان. نو دعا به ورته وکړله او دعا به ورته فلفظ د صلی سره کوله. علما وایي چې د انبیاو نه علاوه عام مخلوق چې دعا کوي نو په لفظ د صلات سره نشي کولی. ته د عام خلقو باره کې نشي ویلی چې اللهم صل علی آل فلان. عام خلق به دعا په لفظ د صلات سره نشي غوښتی، دا صرف پیغمبران غوښتی شي. کو عام خلق دا دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې کوي نو بیا په لفظ د صلات سره غوښتلی شي خو د بل چا دپاره نشته دی. نو وصل علیهم دعا کوه دوی ته ان صلاتک بیشک دعا ستا چې دا سکن لهم دا آرام دی د دوی د زړونو دپاره. په دې سره د دوی زړونو ته آرام راځي نو دعا ورته وکړه. والله سمیع علیم الله تبارک و تعالی اوریدونکی دی او ډیر پوهه دی. علم یعلمو آیا دوی نه پوهیږي ان الله چې بیشک الله هو دغه الله یقبل التوبه عن عباده قبلوی توبه د بندیانو خپلو ویأخذ الصدقات او قبلوی زکاتونه او صدقې د بندیانو خپلو. دی آیات مبارکه کې ترغیب دی توبې طرف ته چې توبم وباسئ او صدقه هم ورکوئ. صدقې طرف ته ترغیب دی او توبې طرف ته ترغیب دی. لکه حدیث مبارک کې راغلی دی چې نشته دی یو بنده چې صدقه وکړي د کسب حلال د رزق حلال. نشته دی یو بنده چې هغه صدقه وکړي د کسب حلال نه او نه قبلی الله
صدقه مگر د کسب حلال او نخیجی اسمان ته صدقه مگر د کسب حلال نقبلی اللہ صدقه مگر د حلال مال نخیجی اسمان ته صدقه مگر د حلال مال صدقه خیجی او نور نخیجی اوی اسمان تم خیجی او اللہ تبارک و تعالی وی حلال مال چینو دا اللہ رحمان پخپل لاس کی کینی اللہ دا صدقه پخپل لاس کی کینی او بیائی تربیت کوي پا کم ځای کې چې قرآن او احادیثو کې ید اللہ راغلی نو ظاہری ترجمه لاس دا اللہ تب وائی چې دا اللہ خلاص نشته دی کما یلیق بشانه څنګه چې دا اللہ د شان سره لایق وي دا سلاس نه څنګه چې زمونږ او ستاسو دي کما یلیق بشانه څنګه چې د الله د شان سره لایق وي نو دا صدقه رحمان ذات په خپل لاس کې کیدي او بیا تربیت کوي د دې صدقې وی لکه څنګه چې تاسو د اس د بچی تربیت کوئ نو داسې الله د صدقې تربیت کوي وی تر دې چې تا به یو لقمه ورکړي په لاره د الله کې د یوې نوڼۍ مره صدقه به دې ورکړي او د قیامت په ورځ چې دا حاضره شي نو دا به د یو غر عمري نو تا به یوه لقمه ورکړي ځکه الله یې تربیت کوي نو تا به ورکړي یوه لقمۍ او تا ته به په ورځ د قیامت د لوی غر عمره ښکاره شي د غر عمره به دومره به دا غټه شوي او دومره به اجر سیواوی دا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو نبی دا آیات تلاوت کو علم یعلمو ان اللہ هو یقبل التوبت عن عباده ویأخذ الصدقات آیا دوی نپویگی چی بیشک اللہ قبلی توبے لرا دخپلو بندگانو او قبلوی زکاتنا او صدقی د بندیانو دا اللہ وی قبلی او ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبل ان کے دے او مہربان دے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اوایا ورتا چی عمل کوئے خامخا وینی اللہ عمل ستاسو ورسوله او رسول دا اللہ اینی والمؤمنون او مومنان هم اینی پدے آیات مبارکہ کی ترہیب دے یرا دا یرا چی تاسو سا عمل کوئی نو گورے اللہ اینی او چی سا عمل کوئی نو اللہ اینی دا اللہ رسولم اینی او مومنان هم اینی یعنی اولی پا دنیا کے اللہ او دا اللہ رسول او دا اللہ دا مومنان دوی پا دنیا کے دق عمل اینی دا عمل نینی خود بد عمل نتیجہ اینی چاگا رسوائی دا زلالت تینو اللہم اوینی دا اللہ رسولم اوینی مومنانم اوینی دا بد عمل نتیجہ پا دنیا کے رسوائی دا طولی اوینی او بیا پا آخرت کے اللہ تسپارلے شوی دی بہر صورت د دې آیات مبارکنم بعض خلق دلیل نیسی او اغا دلیل فاسد دی وی اللہ اینی او رسول اینی او مومنانی اینی نوی اللہ پا غیب و عالم دے دا اللہ رسولم پا غیب و عالم دے او مومنانم پا غیب و عالمان دے علماء وائی ٹک تا چی دلتا قرآن کی رؤیت راغلے دے لیدل خودی رؤیت کے فرق دے یو رؤیت دا اللہ دے یو رؤیت دا اللہ دا رسول دے یو رؤیت دا مومنانو دے نو اللہ رؤیت چے دے اغا ما فوق الاسباب دے اغا اسباب تا محتاج ندے دا اسباب نا بغیر اللہ اینی او لیدل دا رسول چی دی
دا په واسطې د وحی سره دی. الله ورته وحی وکړي نو ویني. او رؤیت د مؤمنانو چې دی هغه په اطلاع د رسول سره دی چې رسول ورته اطلاع ورکړي نو مؤمنان یې وویني. نو د الله رؤیت ما فوق الاسباب، د رسول رؤیت په واسطې د وحی سره او د مؤمنانو رؤیت په واسطې د اطلاع د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووایي نو اله هغې ته پته ولګي. نو دا دلیل نیول ټیک نه دي. بعضې ملحدین او روافظ وایي چې د مؤمنون نه مراد هغه 12 امامان دي چې هغه معصومین دي او هغه لیدل کوي. او بعضې اهل بدعت وایي چې د مؤمنون نه مراد اولیاء کرام دي. نیکان او اولیاء چې دي دا مرسیین دي تم پته لګي دا ټول خرافات دي، دا زندیقیت دی. د الله نه علاوه د بل چا سره علم الغیب نشته دی. نو که مؤمنان خبریږي نو دا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم اطلاع ورکوي. وستردون زرد چې و تاسو به وګرځولی شئ الی عالم الغیب، هغې الله ته چې هغه عالم دی په غیبو باندې. نو علم الغیب صرف الله لره ثابت کو، نو د نورو نه آلریډي نه پیشو، د رسول نه نه پیشو، مؤمنانو نه نه پیشو. چې هغه عالم دی په غیبو باندې، په پټو باندې، و شهادت او په ښکاره باندې. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس خبر بدر کی تاسو ته په هغې څه چې تاسو کړي عملونه. وآخرون مرجون لامر الله، نور کسان دي چې رستو کړلی شوي دي فیصلې د الله ته. وآخرون نور کسان دي چې رستو مرجون چې هغه رستو کړلی شوي دي فیصلې د الله ته. اما يعذبهم و اما يتوب عليهم، یا به ورته الله عذاب ورکي یا به ورته الله توفیق د توبې ورکي. د دې نه مراد څوک دي؟ علما وایي چې د تبوک نه مراد په تبوک نه چې کم 10 کسان مخلصین پاتې شوي وو، نو په هغې کې 9 کسان خورالل ځانې په ستنو پورې وتړو. مخکې آیاتونو کې ذکر وشو الله یې توبه قبوله کړله، خو 3 کسان داسې وو چې هغوی ځان په ستنو پورې هم نه وتړلی، غلي پاتې شوي وو. نو دا هغې 3 کسانو حکم دی چې وآخرون نور چې دي مرجون لامر الله، هغه رستو پاتې کړلی شوي دي فیصلې د الله ته. مرجون په معنی د مؤخرون سره، ای موقوف امرهم، د هغې فیصله موقوفه ده، هغه لا باقي ده. څه ده؟ اما يعذبهم و اما يتوب عليهم. دا کو دوی توبه په اخلاص ونه کړه نو بیا به ورته الله عذاب ورکړي، او کو توبه په اخلاص یې وکړله نو دا توبه به الله قبوله کړي. نو کو توبه یې په اخلاص وکړه نو الله به یې توبه قبوله کړي، او کو قبوله یې نه کړه نو بیا به الله ورته عذاب ورکړي. وآخرون نور کسان دي مرجون لامر الله چې رستو کړلی شوي دي فیصلې د الله ته. اما يعذبهم، یا به عذاب ورکړي دوی ته، و اما يتوب علیهم، یا به ورته توفیق د توبې ورکړي دوی ته. والله علیم حکیم، الله تبارک و تعالی پوه دی او حکیم دی. فرمایي